السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه یې؟ خیریت دی؟ دا مسله مې درولې ګره که دا مله حل کړه نو ستاسو به ډېره مهرباني وي جي. الله مو خوشحاله ساته. که دا ځمکه ده دا زما والد صاحب سره وه او دا زما د ترور حصه ده چې که موږ هغې خاوند ته حواله کړه. صحیح ده جي؟ لکه ترور مې وفات شوی ده خو دا چونکې د هغې حصه وه دا ورته موږ حواله کړه. اوس دا ده چې لکه دا اوس تقسیمول دي، یو خاوند دی او یو یې زوی دی او څلور یې لوڼه دي. نو دا دا ځمکه به څنګه یعنې تقسیمېږي؟ ځکه چې دوه قسمه ځمکه وه، یو طرف ته 10 مرلې جوړېده او بله یو میره وه، نو هغې کې تقریبا 46.78 مرلې هغه جوړېده. نو که تاسو ماته د دې مکمل حساب راولېږو، حساب مطلب دا دی لکه چې 10 مرلې کې به د دې ټولو څومره رسي او 46.78 مرلو کې به د دې ټولو څومره رسي. که به داسې حساب سره تاسو راولېږله نو تاسو به ډېره مهرباني وي. ما یو بل مفتي صاحب ته هم لیږلې وه خو هغه داسې حساب راولېږه چې هغې باندې موږ خپله هم داسې لکه نه پوهېدو، موږ ته مشکله وه. نو که تاسو تفصیلا ماته دا حصه راولېږله نو ستاسو به ډېره مهرباني وي. الله مو خوشحاله ساته. جزاکم الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مولانا صاحب تاسو دا تپوس کړو د تقسیم د ترکیب په اړه کې تاسو دوه قسم ځمکه راغلي و، یو 10 مرلې و یو 46.78 و. تاسو ویل چې دوه جدا جدا تقسیم کړي. په وارثانو کې یو زوج دی، خاوند یو زوی دی، ابن او څلور بنات دي. اول چې کوم 10 مرلې ځمکه موږ تقسیم کړل نو 2 مرلې د خاوند ورسېدي، ربع او نور عصبه دي. 2 مرلې د زوی ورسېده او د جنکو په باندې یو مرله ورسېدله. حساب ترتیب برابر دی نو 15 مرلې د خاوند او د زوی شوي او په باندې چې ورسره واچي 15 مرلې دام پوره شوي نو د 10 مرلې پوره تقسیم شوي. فوټونه چې ورکوي 100 فوټه به ورکوي نو 680 فوټ د خاوند شوي او 680 فوټ د زوی شوي او 340 فوټ هر یوې جنۍ له ورکوي. څلور بنات دي. په دې ترتیب سره دا ترکه موږ تقسیم کړه. دویمه کومه چې 46.78 مرلې دي نو دنه چې موږ فوټونه جوړ کړل نو دنه موږ لا فوټونه راووتل 12724.16 فوټونه موږ سره راووتل. دې کې چې موږ فوټونو سره اول ځمکه ورکړله نو دې کې 3181.04 د خاوند ورسېدل او د زوی هم دومره ورسېده. 3181.04 د خاوند په فوټوارې سره ورسېدله. د لور فوټوارې سره چې ورسېدله 1590.52 د هر یو لور څلور لوریانې دي نو دغه عمره دومره یې ورسېده. دا چې موږ بیا مرلو ته واړوله نو د خاوند مرلې ورسېدلې 11 مرلې پوره 0.695. د زوی هم دا ورسېدل 11 مرلې 0.695. د خو د خاوند او د زوی خبره ختمه شو. د لوریانو څلور لوریانې د هر یو لوري ورسېده مرلې 5 مرلې پوره 0.8475. د هر یو لور د ایسه ورسېده 5 مرلې پوره 0.8475. دا چې کله موږ واپس راجمع کړی دا ټوټل په دې اشاریه لحاظ سره نو موږ له واپس 46.78 مرلې پوره شوې. نو په دې ترتیب سره موږ دا دوه تقسیمونه تاسو ته وکړو.